بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سورة بقرہ شروع دایت پرون نیمو ذکر کړو او په دې کې مسله بیانېدله د دې خبرې والا چې احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. لکه مخکې ابتدا کې چې کله یو سړي روژه ماته کړی نو بیا به روژې ماتېدلو نه پاسې به لکه دا واقعه عمر رضی الله تعالی عنہ ته مخته شوې وه نو هغه دپاره بیا خوراک څښاک دا څه و جایز و او همدارنګې خپلې بیبي سره نزدېکت کول او دا شیان چې یو ځل سړی خوبېولی شوی بیا نه شو کولی خو بیا عمر رضی الله تعالی عنہ دې خبرې کې واقع شو او دا لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نو بیا هغه ټایم کې دا آیات نازل شو. نو دا پرون بیان شوی نن دا ذکر کوي ز انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم. الله رب العزت په خپلو بندګانو باندې مهربانه دی او ټول سهولت او اسانتیا په دین کې ورته راوستلې دي. داسې یوه خبره دین کې نشته چې هغه د بندګانو په طبیعت باندې مستقله وي درنه وي او دغه بندګان د هغه د وجې نه مشقت کې پرېوتلي وي بلکې ټیک دی ابتدا کې مسایل ځینې داسې وو چې هغه به لږ سختي به ورکړي نو بعد کې بیا الله رب العزت هغه سختي خو کوم نرمي طرف ته بوتلی دی. نو نن ذکر کوي چې الله تعالی بیا تاسو باندې مهربانتیا وکړه او تاسو ته یې وارسوالی راوستل فراخوالی راوستل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. اوس تاسو چې کله روژه ماته شي روژه ماته وشي نو روژه ماتې نه واخله تر سبا ختلو پورې یو خو دا سبی وي که نه سبی رڼا راوځي یو هغه سبی وي چې شپېچاو دی موږ ته پښتو کې یو چې کومه طلوع فجر ورته ویلی شي طلوع د سبی راوخیږي وختي چې کوم بیا هغه اسمان کې د اسمان کنارو ته سپینوالی راشي لغونې رڼۍ غوندې وي نو هغه څه که راشي هغه ټایم پورې تاسو خوراک څښاک هم کولی شو او همدارنګې خپلو بیبیانو سره نزدېکت هم کولی شو. بل وابتغوا ما كتب الله لكم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د قرطبي تفسیر په حوالې سره دې کې خبره ذکر کړې وي دا معنا دی ما كتب الله لكم ای القربان بما حل لكم. تاسو هغه نزدېکت ولټوه چې هغه سره تاسو ته په حلالوالي کې جایز وي حلال وي نو دا د خپلو بیبیانو سره نزدېکت ورنه مطلب مراد دی. او بل دا چې وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ابن عدي ابن خاتم رضی الله تعالی عنہ دا واقعه سره شوې وه وی ما ته کله دغه آیات نازل شو دا خبره ما واورېدله نو ما د دوه ترونه راوخیستلو او بلخ باندې مې کېږدولو یو سپین او یو تور او ما دا لیدلو چې د کوم ټایم چې کله دغه سپین تار د تور تار نه سپین تار ولیدلی شي بیا خوراک نه کول پکار وي نو چې کله دا زه نه پوهېدلم بیا ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته واقعه بیان کړه بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل وی دې نه مراد هغه سبی راختل دي چې کله سبی راوځي مطلب چې شپه ختمه شي سبی وخت شروع شي نو هغه ټایم پورې تاسو خوراک څښاک کولی شو نه اختر ته بیا خوراک څوک نه شو کولی. بیا ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. تاسو روژه به بیا وي سبا ختم نه تر شپې رېدلو پورې دې ټایم پورې تاسو روژه خوراک څښاک ونه کوو. او بل دا مسله د اعتکاف هم ذکر کېږي په دې ځای کې
ان شاء الله دا مو بیا خپله بېله به یو ځای کې بیانو مسله د اعتکاف وله خو دومره خبره چې دې ځای کې راغله اعتکاف دې ته ویلی شي چې ښځه خپل کور کې کوم ځای چې المنځه واړوي هغه ځای مختص کړي ورته هغه ځای کې اعتکاف کولی شي او نارینه دپاره جومات کې یو ځای مختص کړي یو سیټ د پرده وغیره ولګوي نو هغه ځای کې دا اعتکاف کوي او اعتکاف کې بیا فضول ګرځېدل فضول خبرې وغیره ګپ شپ لګول او همدارنګې د جومات نه بار تلل دا دغه شیان نشته دی او ډېر ځله یو نیم کس داسې چې نوی کینې به اعتکاف کې ګرځي نو دا شی صحیح نه دی او بل اعتکاف کې دې قرآن کریم صفا خبره بیان کړې چې ولا تباشروهن وانتم عاکفون ښځه او خاوند بیا سره نزدېکت او کوروالی جمعه وغیره د نشي کولی په اعتکاف حالت کې که سړی جومات کې هغسې جومات نشي ورتللی مطلب که بیبي کور کې اعتکاف کې کېناستله نو خپل خاوند دې سره بیا د جمعه وغیره نشي کولی دې نه بیا ځان وساتي انفسکم فتاب علیکم نو مخکې آیت سره لګېږي چې تاسو باندې الله تعالی دغه مهربانتیا وکړه اسانتیا یې راوستله په تاسو باندې وعفا عنکم معافي وکړه تاسو ته نو فالآن باشروهن اوس یې تاسو نزدېکت کوئ د خپلو بیبیانو سره وابتغوا ما كتب الله لکم ولټو تاسو هغه اولاد چې کوم الله تعالی تاسو لپاره مقرر کړي دي لکه معنا د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه والا شورا په حواله د تفسیر قرطبي سره چې تاسو هغه قربان حاصل کو نزدېکت حاصل کو چې هغه حلال وي وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض خورو او څښو تاسو تر دې ټیمه پورې چې کله ولیدلی شي دغه تار تور یعنی تار سپین من الخیط الاسود د تور تار نه من الفجر د سبی ختلونه مطلب چې کله سبی ټیم شروع شي نو ثم اتموا الصیام الی اللیل بیا تاسو روژه پوره کو تر شپې ټیمه پورې ماښامه پورې ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تاسو نزدېکت مه کوئ مه یو ځای کېږئ په داسې حالت کې چې کله تاسو اعتکاف کوونکي وو په اعتکاف حالت کې وو تلک حدود الله دغه پورې د الله تعالی والا دی فلا تقربوها مه نږدې کېږو تاسو دې طرف ته یعنې د کوم احکامات دي کوم اوامر دي او کوم نواهي دي کوم ځای کې الله تعالی چیرې دا کار کوو نو هغه طرف ته نږدې شو هغه کار وکړئ کوم ځای کې ویلي وي چې دا کار مه کوو نو هغه نه ځان وساتو كذلك يبين الله آياته همدغه شان بیانوي الله تعالی تاسو لپاره دلایل د وحدانیت یا دلایل یا حکمونه یا احکامات للناس دپاره د خلکو لعلهم یتقون دې دپاره چې دوی متقیان شي